بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالله جان صابر. پروګرام سپینې خبرې. قدرمنو، د اکتوبر په 20مه نیټه د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن صاحب لخوا اعلان شوی دی چې د حکومت پر ضد به یو احتجاجي لاریون پیل کیږي او دغه یې نوم ورکړی د ازادي مارچ. د مولانا فضل الرحمن صاحب وینا ده چې دغه مارچ به تر هغې جاري وي تر څو چې موږ دا حکومت د دغه خپلې څوکۍ نه کوز کړی نه وي. د دغه مارچ دپاره د جمعیت علماء اسلام د ګوند تیاري سره دغه مارچ کې دوی ته خنډونه څه دي او دغه مارچ به په کوم اعراض او مقاصد باندې ختمیږي. دا زموږ د نن پروګرام موضوع ده. نن ما سره په پروګرام کې د جمعیت علماء اسلام د قومي اسمبلۍ غړی مولانا عبدالشکور صاحب ناست دی، څوک چې د قبایلي ضلعو دپاره د جمعیت علماء اسلام امیر هم دي. مفتي صاحب، تاسو ته ستړي مه شوي هم پروګرام کې. ډېره مننه عبدالله جان صابر صاحب، الله خوشحاله. مفتي صاحب، دا پوښتنه لرم چې تیاری څه دي ستاسو د ازادي مارچ دپاره؟ کوم ځای ته ورسېدې؟ الحمدلله زموږ تیاری خو ډېرې وختنۍ شروع دي چې کله نه دا حکومت په جعلي طریقې باندې له اول نه راغلی دی په وجود کې، جمعیت علماء اسلام د هغې په مخالفت کې خپل جدوجهد او محنت پیل کړی او دا حکومت یې له اوله ورځې نه مسترد کړی هم جی. خو د نورو پارټیو په جرګو او په وینا باندې بهرحال موږ په اسمبلۍ کې شرکت وکړو او تر دغه حد پورې چې موږ به ګورو چې آیا دا حکومت راغلی خو په ناجایزه طریقه ده، خو آیا اهلیت په ده کې شته او که نشته ده؟ نو لکه څنګه چې راغلی په ناجایزه طریقو نه اهلیت هم حق شان ثابت کو او هغه په حکومت چلولو کې فول بټه فول ناکام سه. له دې وجې نه جمعیت علماء اسلام د هغې خلاف اول یو عوامي مهم شروع کړی و چې دا جعلسازي په بنیاد باندې حکومت جوړول دا ناجایزه طریقه ده. نو هغه موږ تقریبا په ټول ملک کې هوم ورک سرته رسولی دی. زه به دا وایم چې ما خپل په قبایلي سیمه کې د جمعیت علماء اسلام د تیاریو تر حد پورې عوامي مهم پورا چلولی دی او دا زموږ جدوجهد اوس بیا هم جاری ده. روان په 13 تاریخ باندې په 12 تاریخ باندې د جمعیت علماء اسلام ډیر امپارټنټ او ذمہدار مجلسونه موږ راغوښتي دي او په هغو مجلسونو کې به زموږ ذمہدار خلک شرکت هم کوي او په هغې کې به زموږ چې څه پلان دی هغه به هغو سره شیر کوو، ځکه چې زموږ د دې مارچ دپاره تیاری په مختلفو حصو باندې تقسیم دي. ځینې هغه دي چې هغه موږ خلکو ته اعلان کړي دي هم اعلانو او ځینې حصې هغه دي چې د مارچ جاري ساتلو دپاره لابودي ده چې هغې کې به موږ فلحال پټې ساتو او وخت په وخت باندې به د حالاتو په مناسبت باندې بیا هلته کارکون ته لیډرشپ ته یا عوامو ته ښکارو انشاءالله. نه، دې کې چې دا خبره کېږي چې یاره د ناکامۍ خبره خو تاسو وکړه، خو د نور طرفه دا آواز دی چې یاره مولانا صاحب په دې خفه دی چې هغوی ته څوکۍ نه ده میلاو په قومي اسمبلۍ کې، بیا هغوی ته مشري نه میلاو، هغوی ځکه دا شور جوړ کړی. ګوره جي، دې کې شک نسته چې مولانا صاحب یې هم په زور راغورځولی او مولانا صاحب په میرټ باندې خو نه ده فیل سوی. عوامو مولانا صاحب نه دی راغورځولی چې چا دا حکومت راوستی د هغو راغورځولی. او په دې موږ یقینا خفه وو چې عوام یو حقیقت پسند نماینده ټاکي او د هغه په لار کې خنډونه کېښودل شي. نو په دغه حواله باندې جمعیت علماء اسلام به ضرور ناراضي شي. زما هم دا حق دی چې عوام ما خوښوي او تاسو مې نه خوښوئ. نو دا الیکشن دی د عوامو په مرضۍ کېږي که دا دی د یو څه پټو قوتونو په خوښۍ باندې کېږي. او د قاسم سوري سیټ خو دنیا ته ښکاره کړله چې دا ناجایز حکومت په ناجایزه طریقه باندې راغلی دی او د مولانا فضل الرحمن لار صرف د مولانا فضل الرحمن نه د هغه د پوره پارټۍ لار نیولې سوې ده، په دا صوبه کې نیولې ده، په بلوچستان کې نیولې ده او قومي سطحې باندې هم نیولې ده. زموږ ډېر نوموړي امیدواران هغه پر زور پیل کړي سوي دي او د هغې ثبوتونه هم هغو ملګرو سره موجود دي او هغه به ځان سره یې ساتلي دې دپاره دي چې د هغې ورموقع مونږ بیا اظهار اصل کې مفتي صاحب تاسو دې عرض کې هم دا خبره کوي چې یاره دوی فیل کړی شوي دي او دوی په زور باندې د اسمبلۍ نه منع کړی شوي دي، خو تاسو د چا نوم نه اخلئ چې دا کار چا کړی؟ دا جی مولانا فضل الرحمن صاحب بار بار کړی ده
چې دا زمونږ اسټابلیشمنت کړي حاجی او په هغې کې باقاعده هغه ملوث دي. ټیک عبدالرحمن صاحب بار بار کړی دا اوس داسې خبره نه ده ټیک چې نه یې ده کړې. صحیح نو مولانا صاحب ښکاره کړی بلکې زه مولانا صاحب نه په اسمبلۍ کې دننه مسلم لیګ هم دا خبره کړې ده، حتی چې پیپلیانو هم دا خبره کړې ده، حتی چې د پی ټي ایم والو هم کړې ده، نو ټولو خلکو دا خبره خو کړې. ټیک نو داسې قسم مارچ مولانا صاحب ډیر خلاف اوسه وخت هغې په قومي اسمبلۍ کې یو تقریر دی اوس په ریکارډ باندې شته، هغې به وایي چې دا قسم درنې چې کومې کېږي نو دا درنې د ملک په مفاد کې نه دي، دا ظلم دی. ګوره جي درنې چې کېږي هغه د هر حالت درنه خپل حیثیت لري. د یو جایز حکومت خلاف درنې کول د ملک معیشت ته خامخا نقصان رسول دا یقیني خبره ده چې موږ اوس هم وایو چې نه دي پکار. خو په کوم وخت کې چې عمران خان درنه کوله د پاکستان باندې د بیروني دنیا اعتماد بحالو، حتی کې چې پاکستان په تاریخ کې تر ټولو نه زیاته سرمایه کاری د پارټنرشپ په بنیاد باندې چاینا موږ سره کوله او دا د پاکستان د ترقۍ یو اهم خب و، هغه د ناکامه و. په داسې حالاتو کې خو ناجایز وه چې حکومت صحیح چلېده، ګراني لاندې روانه وه، ترقي مخ په وړاندې روانه وه، جي ډي بي شرخه بره تله، د غربت سرخه لاندې تله، د باره دنیا اعتماد بحالېده، امن یې بحال که او عام وګړي ته اشیاء صرف په اسانه ملاوېدل. په داسې حالاتو کې درنه کول دا د عوامو خلاف درنه ده، دا د ملک د ترقۍ خلاف درنه ده، دا د پاکستان د سالمیت خلاف درنه ده. خو په داسې حالاتو کې چې دا ټول شیزونه بالکل الټه شي، لکه نن چې د غربت سرخه بره روانه ده، د جي ډي بي شرخه لاندې روانه ده، د بهرنۍ دنیا په نظر کې مونږ پریوتي یو بالکل او زمونږ اکانومي دومره تباه ده چې تمامې ادارې بالکل ډیمیج سوې. زمونږ انډسټرۍ اوس لګیا دي خرڅوي، زمونږ وابډه خرڅوي، زمونږ هیلث مکمل محکمه خرڅوي. مفتي صاحب هغه خو هغوی دا دریځ خپل کړی دی چې یاره موږ یې ځکه خرڅوو یا موږ ځکه دا دې حالت ته راغلي چې دا دومره وخت تاسو حکومت وکړو، د هغه خو ټول کال هم نه کېږي. ها نو چې کله موږ حکومت پرېښوده هلته خو دا حالت نه و، نن یکدم دا حالت ولې جوړ څه. یو دویمه خبره دا ده چې دا حکومت کله مسلم لیگ پرېښوده هلته زمونږ د فارن کرنسۍ په مد کې زمونږ ریزرو 16 ارب ډالر نه بره وي بلکې 24 ارب ډالر ته، او نن زمونږ ریزرو په د یو حکومت کې دا سره دی چې باره دنیا نه په اربونو ډالر قرضه هم مزیده په دې ملک کې واسطه. بلکې زه به په چیلنج سره دا وایم چې په 70 سال کې په دومره لنډې مودې کې دومره ډېرې قرضې چېرته نه دي اخیستل سوې لکه په میاشتو کې چې د څومره ډېرې قرضې اخیستې دي. په دې حواله موږ وایو چې د دغه حکومت او د هغه حکومت په مابینځ کې ډېر فرق دی او هلته چې کومه ملک ترقي باندې روان و د ترقي هغه روکاو کړه، ودروله واپس یې کړه. نو دې کې دغه تقریر که بیا تاسو وګورئ د مولانا صاحب دلته خو تاسو وایي چې هغه یو ناجایز و، اوس موږ جایز کوو، ستاسو خپل سوچ و، د هغې خپل سوچ دی، فیصله به بیا عوام کوي. مولانا صاحب دا هم ویلي چې یاره که د دا قسمه درنو احتجاجونو خلاف په سټیټ په ایکشن کې راشي نو دا د سټیټ ذمواري هم جوړېږي. هغې درنې دی کې دربې دا فرق کي چې جمعیت علما اسلام 15 میلیون مارچ په دې ملک کې وکړه، موږ یو ګمله نه ده ماته کړې، موږ یو دروازه نه ده، یو شیشه نه ده ماته کړې، چاته موږ نقصان نه ده رسولی. چې کله عمران خان درنه کوله په پی ټي وي حمله وکړه، قومي املا کې تباه کول، په پولیس باندې حملې وکړي، په قومي اسمبلۍ باندې حملې وکړي، نو په هغه ودې کې فرق دی. ټیک ها دې کې د دې قسمه درنو دپاره پیسه هم پکاري، ځکه بغیر د پیسو د سپورټ نه دا کېږي. نو څه لایحه عمل دی ستاسو د دغې خرچو دپاره د دې راجمع کول؟ جمعیت علما اسلام ټول عمر د غریبو کارکونانو په چندو چلېدلی. جمعیت علما اسلام شکر د چېرته کرپشن نه راکړی. دغه وجه ده چې زما لیډرشپ نن او په هسکو سترګو باندې ګرځي او د دوی تمامې ادارې پې ستړې شي چې د فضل الرحمن خلاف څه شواهد راجمع کړي. خو الحمدلله 100% ناکام سوه او ډېرې پروپیګنډې یې وکړې خو بیا هم ناکام سوه. نو جمعیت علما اسلام د خپل غریب زه وخت چنده ورکوم، ما یې خپلې فاټه د قبایلو د چندې مهم ما آغاز کړی ده د 1000 روپۍ نه، او نوره به ورکوم چې وس مې رسېږي، او له کارکون نه بیا کوم. او زموږ کارکون تیار ده 10 روپۍ جمع کوي ملګري او بیا یو کارډ کټ کړي، یو هغه چې کوم رسید کټ کړي، او څوک چې چا 15,000 وسره چا 15,000 ورکوي، چې چا 1000 روپۍ 1000 ورکوي، چې چا 100 وسره چې 100 ورکوي. الحمدلله مونږ دا یو مهم پیل کړی ده. فاټه کې هم اوس مونږ د یوې هفتې نه لګیا یو
چې موږ خپل رسیدونه تقسیم کړي دي فینانس سیکټري ما سره ریکارډ نشته دا ریکارډ او ټول ملک هم جمعیت العلماء اسلام په دې چندو چلیږي او دغه چندو په بنیاد باندې موږ نو دا به څومره جمع کیږي ځکه چې تاسو دا داوم کړی چې 15 لک کسان به موږ وزو نو 15 لک کسان لبا دا څومره پیسې جمع کیږي جی یو خبره باندې ځان پوي کا د 15 لک خلک چې زموږ درومي دا نه ده چې دا 15 لک خلکو د وزر وټه ورکوم دا 15 لک خلکو ته به تنظیم کوم دا تبلیغي اجتماع تا کتلې جی بالکل دي کې څومره پلکونو خلک کیږي هغه د سو پیسې ورګي خپل اخراج نو زما کارکون په خپل پیسو وروزي دي کې شک نشته خو چې کومه اضافي خرچي کیږي او موږ څومره سہولت ورکولې صاحب موږ او نور خو کارکون دي ته تیار ده چې هغه په خپل باندې کرایه پرې کوي گاډي رانی سي او هغه په خپل باندې کومه دا خرچ خوراک هم کوي اسکاک هم کوي دا څنګه ده چې د جمعیت العلماء اسلام کارکون دا د پی ټی آی یا د توایل قادری والا کارکون دي نه دا سب برګر فیملی سره تعلق نه ساتي دا الحمدلله یو جفاکش یو وفادار د ملک او د وطن او د اسلام سرخرخوا او سپایان دي په دغه بنیاد باندې په خپل خرچو روزي الحمدلله نو بیا د خبره باندې تاسو ولې خفقېږئ چې کله د پاکستان تحریک انصاف ځینې غړي دا خبره کوي چې دا چنده مهم دی جګ چنده مهم خو دی بالکل دغه کې د درنې او یا د ملک د خیر څه نشته نه چنده مهم دی خو د ملک د ترقۍ لپاره ده ځکه چې دا درنه بکیږي د درنې ته چې موږ کوم سہولتونه ورکولای شو هغه به موږ ورکو هغه لپاره جنډې پکار دي هغه لپاره د انصار الاسلام زموږ رضاکار تنظیم دا فورس ته یو زموږ د نظم لپاره چې دا توان نه کوي چې دا زموږ په دې کې ناړیان خلک راتلی شي عام خلک د عام خلکو عام پارټو خلک هم تنګ دي ملک نه چې هغه بدنظمي نه منې کوي هغه انصار الاسلام خرچه بیا جمعیت العلماء اسلام تنظیم په دې حواله برداشت کوي هغه ته باقاعده اردې هم جوړي هغه ته ډنډې هم ورکړي د نظم لپاره او هغه لپاره گاډي هم ورکو او دارنګي بیا با مختلفي خرچي چې کوم راځي هغه هم کو خدا چنده مهم دا چې چنده مهم نه ده چې ته اجازه يهودو نه خلم یا لپاره دنیا نه خلم او د ملک په سلامیت په خلاف لګوم نه الحمدلله د ملک د عوامو دی او دغه عوامو چنده با په دغه عوامو باندې لګي د ملک د بچاو د پاره نه په دې کې چې تاسو کم خلک بوزي نو دا صرف د مدرسو زموږ چې کم طالب علمان دي دوی وایي کنه د کې باندې دا پروپاګاندا ده خجي جمعیت العلماء اسلام چرته بل چا خو تاسو سره نه اعلان کړی نه ملګرتیا خبره ده کوم د ملک تاج تنظیمونو ما سره اعلان کړی خجي د ملک زبرداد ته ډاکټرانو تنظیمونو موږ سره اعلان کړي د ماسترانو تنظیمونو موږ سره اعلان کړي کاروباري طبقاتو صنعتي چې څومره ګروپونه دي هغه مزدور طبقات چې بیروزګار اوسه په لکونو هغه موږ سره اعلانونه کړي دي او زموږ سره عوام راوځي زه ته ما 22000 ووټ اخیستی دی په خپل خلکه کې زما په خپل خلکه کې 22000 طالبان شته دا واحده حلقه د چې بدی کې کم ترین طالبانو شرحه ده مدرسې غټې نسته پکې وړې وړې مدرسې دي پکې نو ما ته 22000 ووټ طالبان راکړه ټیک ته په دې کې بسونو طالبان هم چې هغه هم د دې ملک عوام دي د دې ملک شهریان دي آیا چې د دې دینی مدرسه کې سبق وایي د پاکستان شهري نه ده چې کالج کې وایي هغه دا او زما جمعیت العلماء اسلام په کالجونو په یونیورسيټو کې سټوډنټان دي او د نورو عام آزاد ګروپونو دي سټوډنټانو هغه هم راځي او چې د عمران خان په درنه کې د ماشومان براتله او راوستل به او په درنه کې به جنکو او نیم برهنه صورت کې شرکت کاو او هغه تخوري ماشومان به پکې هم وو البته خو چا دا خبره نه کوي آیا د سکول د سټوډنټ د مدرسې په سټوډنټ کې دا فرق خلک ولې کوي چې دا سټوډنټ ته دا درنې سره او تاسو سره یو خو تاسو وایي چې دا غینه بدله ده بل تاسو خبره د مذهب ده دلته دا ویل کېږي چې دوی مذهب کارت استعمالوي د دې لپاره نو مذهب کارت د سیاست زما خدا دعوه دیږي چې مذهب له پاکستان نه خارج کې پاکستان وجود به پاتې نشي پاکستان راتم په مذهب دی دا پاکستان جوړ د اسلام په نام دی دا د کفر په نام جوړ نو زه د مذهب په نام سیاست نه کوم پاکستان اسلامي جمهوریت ده دا کفري جمهوریت نه ده دا سیکولر جمهوریت نه ده دا عوامي جمهوریت نه ده دا او بلې پکې آئین کې لیکلي دي چې قرآن او سنت په عمل سي برتر قانوني حاکمیت اعلی الله ته حاصل ده او دا لیکلي دي چې ختم نبوت دا اټل عقیده د زما چې د دې خلاف تا کافر مسلمان نه ده او دا لیکلي دي چې د تحفظ ناموس رسالت قانون دا د زما د آئین حصہ ده نو چې زما آئین په مذهبي دفاعاتو باندې مشتمل ده نو زه بیا چې د مذهب خبره کوم دا د آئین خبره نه نو تاسو ته چې دې وخت کې مذهب را یادېږي نو په دې اویا کاله کې هم تاسو ته مذهب یادو ما ټول عمر چې سیاست کړی ده
آیا د ختم نبوت دفاتو په عین کې چې شامل شوي دي آیا دا د مفتی محمود او د جمعیت علماء اسلام په جدوجہد نه دي شامل شوي؟ ټیک نو دې نه څوک انکار کولی شي؟ ټیک کله چې دا خبره غلطه ده بنیادی دا سوال غلط ده. جمعیت علماء اسلام نه د پاکستان هم د اسلام په نام جوړ ده. اوس چې کوم خلک قائد اعظم محمد علي جناح سیکولر پیش کوي دا د قائد اعظم د تمام تقاریرو هم تکذیب کوي چې هغه د سود خلاف کړي دي او هغه د پاکستان د وجود نه وړاندې کړي دي. دا د علامه محمد اقبال هغه تمام تصور او فکر د اسلام باندې جدا و دین سیاست سے دوڑے جاتی ہے چنگیزی دا چا ویلي؟ نه نو کله چې آسیا ملونه د دې ځای نه تلا نو هغه وخت کې هم داسې یو درنه نه و پکار داسې یو تحریک نه و دا پکار. خو ګوره چې زه یو خبره ته کوم زما تحریک په غیر روان و په اسمبلی کې د آسیا ملونه خلاف تقریر چا کړو؟ تاسو کړو ما کړو او په دغه ملک کې مې احتجاج هم کړو او ملین مارچونه مې دغه زمانه نه روان دي چې کله دا آسیا ملونه کې روان دی د زمانه نه ما ته دومره دا چې ګوره جی یو سړی کې بیماری دي څه دي؟ بیماری دي. ټیک یو سینه خرابه شوګر ده بلډ پریشر ده او مختلفه بیماری دي اچانک په د باندې یو بل بیماری ولګیده نو بیا خلکو فلانه بیماری نه مرسته لانګي دا ټول راځه مسول هغه نه مرس نو دا دغه تمام د ملک معاشي صورتحال تباہی د ملک خارجه پالیسی چې ناکامه ده د کشمیر تباہی وکړه او دارنګي چې مذهب تباہی کوي د اخلاقو تباہی کوي د کلچر تباہی کوي او د مغربي تهذیب د بهای چې کوم پرچار کوي یو دغه ټول خبره چې راجمه کې اوس ډیره پر ازادي مارچ نه نو تاسو چې د کوم پارټو سپورټ کوي کده نونو کده پیپل پارټي کده غسه نوري دي کنه نو اغي کله د مذهب خبره کړي اغي کله د اسلامي نظام خبره کړي چې تاسو وايي په شاو ما دي هغه سپورټ کړي نه جی اغي تاسو په یو پل کې ما چې ګوره جی همیشه د روسه تاسو سپورټ کړی نه دی عمران خان چې راغله نو تاسو आवाज اوچت کړی نه دی نواز شریف د پاره ما د نواز شریف پر आवाज اوچت کړه جمهوریت ته ما د تاسو پارټي د پاره زرداری پر اوچت کړه جمهوریت ته پاره ما همیشه د پاره د ملک د بچاو د پاره د دومره به ضرور ویلي دي چې احتساب دی کیږي خو هغه یک طرفه نه جانبدارانه نه ټیک په دغه پارټي کې زه مثال درکوم دا نن چې بي ار ټي په پاکستان کې یو بدترین منصوبه جوړ شپږ میاشتو په ځای باندې سم کال روان دي او له 100 کروڑ عربو نه 100 عرب ته ورسوله په دې باندې نه بوله خاموش دي. ټیک دا د بلین سونامي چې دوی منصوبه ده دا بلین ماته دی وای کنه په اسمبلی کې دنه هغه لپاره کمیټه جوړه شو په دروغ باندې ثابت کړ ویل البته نه بوله خاموش دي. نیب د انتقام یو اداره جوړه کړې ده نو زه د داسې انتقامي سیاست خلاف ټیک منه جی هغه عمران خان خلاف کیږي هم خلاف ټیک هغه د زرداری خلاف کیږي هم خلاف هغه د نواز شریف ځکه چې د انصاف قائل یم زه د عدل او جمعیت علماء اسلام الحمدلله خدای پاک پیدا کړ الله دې وکړي چې په دې کې د ملک خیری قدرمنو مفتی عبدالشکور صاحب را سره ملمره پروګرام کې یو د مالو د مینه پس تاسو سره شریکیږو. دی قدرمنو یو ځل بیا تاسو ته ستړي مشو یم پروګرام سپینې خبرې مفتی عبدالشکور صاحب را سره ملمره د جمعیت علماء اسلام نه دوی د قومي اسمبلی غړي دي او د دې سره سره د قبایلی علاقو د لپاره امیر هم دي د جمعیت علماء اسلام. مفتی صاحب د دمه نه مخکې منګه خبره کوله چې یاره تاسو د دې نظام خلاف یو د لپاره تاسو आवाज اوچتوي او دا کوم تاسو ازادي مارچ را روان دي دلته خیبر پختونخوا کې کوم خبرو کو وزیر اعلی محمود خان صاحب اعلان کړی دی چې د جمعیت علماء اسلام یو قسم زمانہ د خیبر پختونخوا نه نشي موږ ځکه وایو کنه چې دا د چا پیداوار دی حاجی د هم د جرنیلانو په چا خبره کوي داسې خبرې خو به چېرته مارشل آرټ ډیکټیټر کولی ایوب خان به داسې خبرې نه کړي چې دا ده وکړي داسې خبرې خو ضیاءالله نه کولی مشرف نه کوي دا دی کې زه خو وایم چې شرم پکار دوی د بار چې ځان ته منتخب وزیر اعلی وایي او دومره غیر ذمہ دارانه مجلس کوي آیا ما آئینی حق نه ده چې زه د یو ناجایز حکومت خلاف راپاسم پوره مړ احتجاج کوم مونږ داسې خبرې یاد وساته تر خپونه لاندې کوو او مونږ به راوځو او پر امن انداز باندې به دا احتجاج تر هغه جاری وي چې دا سلیکټډ نظام به ختم شي ان شاء الله. دې کې چې دا تاسو کوم د پلان A او B او C خبره ده دا پکې لږ مونږ ته ویلی شئ B او C خو نه سم ویلی او A دغه ده چې درته پیدا کیایم ښه جي ابه د دې نه پسې او بیا جمعیت علماء اسلام مرکز به اعلانوي
زما د اختیار زما په اختیار کې نه راځي او هغه یو پټه منصوبه د مولانا فضل رحمان. او دې کې چې دا کوم خبره کیږي چې یاره تاسو درنه وکئ که دغلته ریزسټنس هغوی شو کوي نو بیا به ستاسو حکمت عملي هم بدلی. جی حالاتو سره به زموږ باقاعده پالیسی بدلیږي او حالاتو سره به حکمت عملي هم بدلیږي او دا به صرف یو ځای کې دا مارچ یا درنه نه دا د ملک غټو شهرونو ته د ټول ملک سړکونو ته د خورېدي شي. بیا که چېرته حالات دومره خراب شي چې جمهوریت ته مسله شي جمهوریت ته ولې خطر کېږي دا خبره د همیشه دپاره دلته کېږي دا ټولې دنیا کې خلک احتجاجونه نه کوي. نه جي که احتجاج دې حد ته ورسي چې هغه حکومت هم ختم شي او تا ته جمعیت علما اسلام ته مقرانه بل تم رانه بل به څوک بیا به خامخا تاسو چې چا نوملې نغي به راځي څوک به راځي دلته به ډیکټیټرشپ مخکې بیا به هم راځي چې را درومي زه به هغې داسې مقابله کوم لکه څرنګه ما په امارډي زمانه کې د ضیاءالحق په زمانه کې کړې وه داسې بیا مقابله کوم لکه د مشرف په زمانه کې مولانا فضل رحمان جیلو ته تللی موږ کارکنان جیلو ته تللي زه په دې ملک کې د آئین د بلادستۍ قایل یم د جمهوریت قایل یم زه په دې ملک یاد وساته د مارشال د امریت قطعا جمعیت علما قایل نه مقابله به دې کوم چې دا د سلیکټر پیداوار نو سلیکټر په برای راست ونه کوم نه نو بیا تاسو په الیکشن کې ولې دا غي مقابله نه کوله هغه وخت د دغه تاسو کوله مقابله مې کړې ده خو هغه خپل خربي زورونه هغه استعمال کړي دي هغه په نتیجه کې مونږ هراو کړیو او هغه جدوجہد تر اوسه پورې جاری ده او تاسو غنئ چې دا به کامیابی او ان شاء الله جدوجہد دا به ضرور کامیابی او الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الله یې داسې خلکو ضرور رهنمایي کوم چې الله د دین د سربلندۍ لپاره جدوجہد کوي موږ خو د اسلام آباد په اسلام آبادول غواړو څرنګه یا نام ده ان شاء الله دقسې بیا جوړو د فقاشۍ د اوریانۍ او د ګندګیرۍ او د سود د پلیت نظام او دارنګې د ظالمانه ټیکسونو چې د دوی کوم لګولي دي دغه نه به ان شاء الله دا ملک به فاخر واقعتا فلاحي اسلامي ریاست جوړیږي الله په فضل. نه مفتي صاحب تاسو چې په اسلام آباد کې درنئ نو دغه کې تاسو خوای چې به ناچ غانا کوله وغي به مطلب پاغه طریقه ځان مشغوله تاسو شغل بسې موږ به شغل پاغه کې نعتخواني پاغه کې به نظمونه پاغه کې به تلاوتونه او پاغه کې به د جمعیت علما اسلام ترانې وي دا شیزونه خو به خامخا وي ان شاء الله د خپل کارکون پر جوش کولو لکه صحابه کرام وو میدان جنگ کې خپل کوم دا جهادي ترانې ویلي او دارنګه د نبی اسلام صفاتونه به کول د الله تعالی حمد به بیانو موږ د الله بڑای بیانو او د نبی علی اسلام تعریفونه وکاو او د ملک او د پاکستان د حفاظت لپاره وداسې د ملکی ترانې وایو چې هغه سره د پاکستان مینه په غوښنو کې پیدا کیږي او د اسلام مینه پرونو کې پیدا کیږي. ملګرتیا د سره چاره د کوم سیاسي جماعتونو ملګرتیا جی الحمدلله د سیاسي جماعتونو د کارکونانو خو تقریبا د اکثریت موږ سره ملګرتیا یعنی که پیپلز پارټي میدان ته راځي کنه راځي کارکون به راځي د لیډرشپ نه ما خپل اړوي د مسلم لیگ د لیډرشپ نه ما خپل اړوي په اسمبلی کې التفلای به کې بناستو هغه وایي کوم درځو کنه کارکون مدرسه را دي کې شک نشته او زه وایم چې کارکون نه مجبوری کې دوی په میدان ته راوځي امون دوی ته چې تاسو ول پراته و دوی ول هم تاسو په جیلو کې پراته جی نو ته ول میدان ته ول راوځي نو دا ډر دا خوف چې په دوی سوار ده موږ دا ختمول غواړو ان شاء الله به دا ټول میدان ته راوځي. د جماعت اسلامي خبره کوو خو تاسو ملګرتیا مخکې کړې ده په د توکل ورو چې به خدای پاک خیر کی ان شاء الله راځي. نه څه جرګه مرکم شي او متعلق رابطه مستور سره او ان شاء الله امید لرو چې به زموږ ملګرتیا وکړي کله کوله دا د دوی د خپل د تبای ذریعہ ده دا ویل کېږي چې مولانا صاحب راځي او په دغه کې اسلام آباد کې اعلان جنگ کوي چې حالان کې دلته جمهوریت هم په خطر کې نه دی دلته اسلام هم په خطر کې نه دی دلته ختم نبوت هم په خطر کې نه دی بیا دا ولې نزي چې په کشمیر کې د خپل قوت استعمال لا تر اوسه ته چې ختم نبوت په خطر کې نه ده عبدالشکور قیدیانی په ډنګ ډولې آزاد ک او ټرمپ ته ورساو زما د ملک سلیکټډ وزیر اعظم جی او امریکا کې د قیدیانیانو جلسې کوي او الته افسوس کوم چې د قیدیانانو دومره لوی اجتماع کیږي د پکې چیف ګیسټ لکه څنګه را خطر نشته آسی ملعونه خلاصيږي او ریپورتونه راغلي دي دنیا ته ظاهره ده چې هغه د پوپ او د یورپی یونین په وینا باندې خلاصيږي بلکې ریکارډ دا خبري اوس راغلي دي چې 10 میلیونه پونډ یا خستي دي په دې خرڅ کړي نبی اسلام عزت لاسنګ اسلام ته خطر نشته
لمحمد رسول الله عزت ته خطر ده، ناموس ته خطر ده. او دغه وجه نه موږ 27 اکتوبر هم خوښ کړی ده چې د کشمیر عوام ټول دنیا کې د هندوستان د ظالمانه تسلط خلاف یو مسیا مناوي. مونږ هم د یو مسیا پر وجه باندې با کشمیریانو سره هم یکځاري یکجهتي کوو او تورې جنډې به هم راپورته کړي او دغه ظالم نظام نه مونږ ځکه ځان خلاصو ظالم حکمران نه چې په دغه حکومت کې هندوستان جرأت وکړو چې هغه په کشمیر باندې قبضه وکړله، تر اوسه ولې نه کوله. نو دا حکومت رکاوټ د کشمیر په آزادۍ کې نه. نو د ډېر وخت پورې خو مولانا صاحب هم د کشمیر کمیټې چیرمن پاتې شوی. یو کار داسې وښایي چې هغې کړي د کشمیر دپاره یو ګوره جي یو کشمیر کمیټۍ ده، یو وزیر اعظمي ده. کشمیر د کمیټۍ څه کاري تا ته د هغې رولز یا قواعد و ضوابط معلوم دي؟ د هغې څه دي؟ د کمیټۍ اختیار څه ده؟ دایر اختیار یې څه ده؟ سفارشات. آیا ته لاړ سه نن د اسمبلی په فلور باندې تمام ریکارډ راواخله چې د مولانا فضل الرحمن د کشمیر دپاره چې کوم سفارشات دي اقوام متحده کې نمایندګي کړې ده، یا دنیا چکرې یې لګولې دي دغې کشمیر دپاره چې هغې دپاره سپورټ پیدا کړي. او دغه وجه وه چې مولانا فضل الرحمن د کشمیر کمیټۍ چیرمن و هندوستان جرأت نسه کولی او چې د دوی حکومت راغلی د کشمیر کمیټۍ چیرمن څوک څوک یې لا پېژني نه تر اوسه. دې ته وایي وده، دې ته وایي خبالود، بلکې ځوان چې دې ته وایي معاهد، دې ته وایي در پرده خرڅوونکی چې هغه څوک نن پېژني نه. نو دا خلک دي چې کشمیری خرڅ هم کو، سودای هم کا، او بیا وایي چې موږ سالس دي ټرمپ سي. نو ټرمپ ستا طرفداري کوي که د هندوستان طرفداري به کوي؟ هغه ښکاره خبره ده چې د هندوستان پارټنر دی په تمام کاروبار کې. هغه د چین په دشمنۍ کې د هندوستان ملګری ده او زه د چین سره ملګری یم. نو زما د پارټنرشپ چین سره ده، نو او د هغې پارټنرشپ امریکې سره ده. نو د امریکې ملګری به راځي په چین کې په کشمیر کې به زما ملګرتیا کوي. زه افسوس کوم چې دا کومې خبرې دي. نو ظلم دا تضادات دي په پالیسیو کې. نو موږ د دغو د نجات دپاره میدان ته راوتي یو او انشاءالله پاکستان به دې ظالمانو نه او د دې ملک د دشمنو نه او د ملک د معیشت د دشمنو نه انشاءالله آزادو او د اسلام د دشمنو نه هم، ملک د دشمنو نه هم او د غریبو د دشمنو نه هم چې په غریبانو باندې اسمان توړ یو لویه ظالمانه مهنګۍ نافظه کړې. کومه هدایتنامه چې تاسو جاري کړې ده چې یاره د دې خبرو بالته زمونږ کارکنان خیال ساتي، په هغې کې ځینې الفاظ داسې راغلي دي چې هغه ډېر د اخلاقو نه ښکته دي. ما جي اوس وکتله دا د جمعیت العلماء اسلام نه ده، د فک آیډي ده او دا د پی ټي آی د ګندترین ذهنیت عکاسه جعلي پروپیګنډه ده او دا د جمعیت العلماء اسلام قطعا هدایتنامه نه ده. دی په دروغو دوی شور کړی دی ځکه دوی په دې عمل کې مشهور دي. خپل عمران په دې عمل کې تمام کارکنان یې د پارټۍ په دې ګندګیري کې مشهوره ده. له دغې وجې نه دا غلظترین الفاظ باندې په فک آیډونه د جمعیت العلماء اسلام د بدنامولو دپاره، د درنې د بدنامولو دپاره، د پاکو مقدسو خلکو د نیکو خلکو د بدنامولو دپاره په دغه انداز باندې هدایتنامه له غلطو دروغجنو آیډیګانو نه شایع کړې. کنټینر خبره کوو جي چې کنټینر به خان صاحب درکوي که خپل هم جوړ کړی؟ واده خو یې کړې وه، واده یې کړی و چې روټۍ به درکوم او کنټینر به درکوم او نن یې دمکۍ دي د وزیر اعلی هم. او دا خو دي داسې خلک ډاکټران یې څنګه ووال ظالم څنګه په وینو باندې ولمبول. داسې ظلم خو په کشمیر کې نه سوی چې دلته په ډاکټرانو باندې وکړو او د پیپلز پارټۍ په درنې باندې په جلوس باندې په سپریم کورټ مخې څومره ډنډه بازي وکړله. نو دوی کوشش په دی چې جمعیت العلماء اسلام خلاف داسې غربي استعمال کړي او انشاءالله ناکام وي. یو اخري پوښتنه کوم جي چې وزیر اعظم صاحب هم هغه ورځ پریس کانفرنس وایي کې خبره کړې وه چې یاره زه مولانا صاحب ته دا وایم چې هغه د خپل تاریخ نه بدلی. وزیر داخله صاحب هم دا خبره کړې وه چې یاره مولانا صاحب دې تکړه شي او د اسلام آباد ته راشي. دومره کانفیډنټ دوی ولې دي؟ نو د وزیر داخله نه ویلي چې مولانا صاحب دا تاریخ نشي کولی، اعلان نشي کولی. نو مولانا اعلان نه وکړو. اوس داسې وایي چې دی خو دې راشي که نه زه به یې منې کوم. اوس ولې داسې وایي؟ نو ګوره خبره دا ده چې دوی د بکلاټ شکار دي، د پریشانۍ شکار دي او خپله غله دي په وړو کې. دوی د بل چا په اشارو چلیږي. نو دوی دا خیال ده چې جمعیت العلماء او خلکو به یې کیندانې ورکړي په جمعیت العلماء اسلام د چا د ډر نه انشاءالله خپل چې کومه منصوبه ده حکمت عملي ده هغې بدلولو تیار نه. ډېره مننه کوم جي ستاسو پروګرام علامه عزتمن لره ډېر خوشحاله اوسئ. قدرمنو مفتي عبدالشکور صاحب را سره میلمه وو. کوشش هم وکړو په دې لنډ تنګ وخت کې چې د ازادي مارچ دپاره کومې تیارۍ دي او د دوی کومه پالیسي ده
او کوم سوچ دی هغه ستاسو وړاندې کیدو او زما یقین دی چې د هغه سوالونو جوابونه به تاسو ته ملاو شوي کوم چې ستاسو په ذهنونو کې دي د دې ازادي مارچ حوالې سره او د جمعیت علما اسلام د پلانینګ حوالې سره چېرته چې ښاد اوسئ د الله په امان.